السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ما پرون یو ویډیو جوړ کړی و چې پاکستان خپل ټریول پالیسی بدله کړې ده. دا اومیکرون وایرس د کسنو مې دی والله اعلم. د دې په حق باندې چونکه پاکستان کې د دې وایرس کیسز راغلي دي نو خاص کر په بعضی ملکونو باندې پاکستان سپابندیان لګولې هغه ټول زه تاسو ته نه وضاحت کوم کېدای چې تاسو ټول ویډیو نه کتلی او زه په دې ویډیو ټول وګورئ. ټریول پالیسی بدله کړې ده چې پاکستان سعودي عرب نه چې څوک پاکستان ته ځي یا د قطر نه ځي یا د دوبۍ نه ځي په دې ملکونو کې پاکستانیان زیات دي نو مخکې به ځان پوهیږئ. مخکې به تاسو چې 72 غنټې پی سی آر ټیسټ به تاسو وکړو نو 72 غنټو کې به دننه تاسو تللی دا نه چې 72 غنټې پی سی آر به موږ ټیم به ختم تاسو په دې کې دننه تللی هغه ټیم اوس کم شو هغه 48 غنټې شو. یعنی 48 غنټې چې ستا کله د پی سی آر ټیم سٹارټ شو نو په 48 غنټو کې به دننه ځان رسې که د 48 غنټو نه ستا د پی سی آر ایکسپایر شو ټایم ختم شو نو په نشتلې پاکستان ته نه دی پریدي بیا بورډینګ بیا نه ورکوي. یو خبره شو دوستانو. دویمه خبره دا ده چې پاکستان ته کله به سړی ورسېدو نو یو پی سی آر ټیسټ به کاپي وسلته ریپټ پی سی آر یو بل پی سی آر په ایرپورټ کې کوي یو دا ضروري شو. بعض ملګري دا غلطي کوي چې دا د دې ځای نه چې کله دیو ځینو هغو ځان له پاس ټریک نه جوړوي. پاس ټریک یو اپلیکیشن دی دا ډیره په اسانه باندې د ګوګل پلی سٹور نه دا ډاونلوډ کیږي خو دا ال تاسو دې کې ځان له انټري کولای شئ چې کله تاسو پی سی آر وکړئ ځکه چې پی سی آر په دې کې هلته د پی سی آر انټري په دې کې پی سی آر او د فلایټ نمبر په کوم ایرپورټ باندې چې تاسو کوزیږئ دې مثال داسې دی لکه د مقیم په ارایول رجسټریشن داسې دی نو په دا ترتیب چې تاسو وکړئ نو تاسو په اسانه طریقه باندې پاکستان ته تللی شئ هلته تاسو ته هېڅ قسمه مسله هغه نشي راتللی. د دې خبرو ځان سره خیال وساتي 48 غنټې مخکې 48 غنټې پی سی آر یعنی دا نه چې ایکسپایر شي 48 غنټې چې کله ستا د پی سی آر سٹارټ شو نو دې کې به ځان نه دننه رسې او ریپیټ پی سی آر او پاس ټریک دا لازمي دی.